دا کارخانه چې ده دا زمونږ غریبانو ده او بس خدای پاک ورولګوم ده اوس موږ هغوی ته وایو چې موږ سره تعاون وکړي حکومت ته نور هم د خدای سره شته بل هم نشته هر څه وسوځېدل ثابته کارخانه لوړ شوه نو چې اوس موږ ته حکومت دغه وکړي چې د خپلو بچو له پکې رزق ګټو نور خبره نشته. السلام علیکم کتونکو موجود یم دا وخت په کتوزو روډ شب قدر کې چرته چې بیګا د لرګو یو ټال دی هغې کې د لکونو روپو مشینان دي هغه سوځېدلي دي د هغې په اړه به معلومات کوو د هغې کوم مالک دی مشر دی هم راسه موجود دی څه وایي تاسو د دغه مشینان سوځېدلي دي د دې په اړه باندې تفصیل راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د کتوزو یو او د کتوزو په روډ باندې د خپل روزګار مکو خپله مزدوري پکې کوله وم او بس بیګا لاړو او به د شپې 12 بجې دا اور لګېدلې څوکیدار ډېرې منډې تړلې والې دي خو بیا 1 بجه 2 بجې موږ ته اطلاع شوه چې رالو هر څه سوځېدلي وو 30-40 لکو روپو مالونه پکې پراته وو مشینانو هر څه چې کوم دی سوځېدلي دي او بس اوسه پورې پکې لګیا یو موږ خپل کوشش کوو خو قابو کېده نه کمیټۍ ګاډي راغلي دي د 400 نه راغلي دي او بس تاوان اوس دا په چا ګوت هم نشي وښودی ځکه زموږ سره څه زیاتیات نشته موږ خپله مزدوري کوو چېرې ګینې موږ سره به چا ظلم کړي نشو ویلی اسماني تندر راغلی بجلی نه لګېدلی دی دا ګوته موږ اوس زیات هم نشي نوی خو به د الله طرفه راغلی موږ حکومت ته دا درخواست کوو موږ حکومت له د کمیټۍ ټیکس ورکوو هر کال ځکه چې زموږ رجسټریشن شوی دی او ځوانه موږ حکومت ته دا مطالبه کوو چې موږ غریبانانو سهار نه واله ماښامه پورې د لرګو په مشین کې هم روزګار کوو او له 70 روپۍ بس دا د خلکو پیسې دي را باندې د لرګو والا پیسې دي 40 لکه روپۍ د لرګو والا مالونه راکړو هغه لاړل اوس ودېدل اوس حکومت ته دا درخواست کوو چې موږ سره د الله د رضا لپاره تعاون وکړي. دغه مشینانو به څومره قیمتي او څومره تاوان به شوي؟ جی د یو موټر 80,000 1 لک روپۍ قیمت دی هغلته تاسو ویډیو کې وګورئ ټولې پرتې دي مشینان دغه چې کوم دی ټول سوځېدلي دي او دې کې چې کوم دی ټولې مشینرۍ قیمتي هغه سوځېدلي په هغې چې موږ څونه روزګار کړو او سټاک هم لګولو جي هغه ټول لغې تاسو وینئ ټول سوځېدلی دی چې 10-15 لکه روپۍ زموږ تاوان جي شوی دی. حکومت نه څه مطالبه کوو؟ حکومت نه موږ دا مطالبه کوو چې حکومت ته موږ سره د الله د رضا لپاره امداد وکړي چې موږ د خلکو د قرضونو خلاص شو بیا به خپل خواري او محنت دې کوو به الله ورله رزق ته راکوي به خو چې د خلکو را باندې کوم حق دی هغې نه هم الله پاک خلاص کړي. مونږ وروره بیګا خبر شو چې داسې اور لګېدلی دی په مشین باندې دا د کتوزو په روډ باندې دی کوزې اډې کې مشین دی او مشین نه بلکې کارخانه ده او دوی باقاعده کمیټۍ سره تعاون کوي د کمیټۍ ټیکس ورکوي د هغې پرچې دي دوی سره باقاعده دوی سره دا دغه کړی دی چې یاره څه تاوان ماوان توپان وشي تاسو سره به حکومت تعاون کوي. اوس کم از کم د دوی 30-35 لک روپۍ نقصان وشو مشین ټول سوځېدلی دی تاسو خپله ولیدل تاسو ته ویډیو وکړه موټرې ډیلموګانې سرویسونه کمپلیټ مشین وسوځېده زمونږ حکومت ته درخواست دی چې غریبو خلکو سره امداد وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کارخانه چې ده دا زمونږ غریبانو ده او بس خدای پاک ورولګوم ده اوس موږ هغوی ته وایو چې موږ سره تعاون وکړي حکومت ته نور هم د خدای سره شته بل هم نشته هر څه وسوځېدل ثابته کارخانه لوړ شوه نو چې اوس موږ ته حکومت دغه وکړي چې د خپلو بچو له پکې رزق ګټو.